الرحمن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سورہ انبیاء شروع کو دیتا انبیاء نمزکا کے خودشو چھ دا انبیاء ذکر پکے او کسی پکے پکسرت سر راگلی دی او دیتا مکی صورت تے نو اهداف و موضوعات او مغدی کم چھ دا مکی صورتونو دی چھ توحید دا باری تعالی صداقت القرآن او صداقت الرسول او اثبات دا قیامت دا اہم موضوعات دا دی صورتون دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کم پنم دا اللہ چھ بے اندازی مہربان زیاد مہربان دے. اقترب للناس حسابهم نزدې شوه دے حساب کتاب د دوی. اقترب للناس حسابهم نزدې شوه دے حساب کتاب د دې خلکو وهم فی غفلت معرضون او دوی پنا خبرې کې اعراض کوونکی یعنی قیامت په سر راغلې ده او دوی په غفلت کې پراته دي. او یو سړی دا سوای چې دا سوای چې وی الناس فی غفلاتهم وروح المنیت تطحنو. وی خلق خپل غفلتونو کې پراته دي او د مرګ ژرند دلی د مرګ ژرند ورته لګېدلې ده او لګیا د انسانانو دل سازي. وروح المنیت تطحنو ځکه وایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم نرازی دوی تاسو پنو نصیحت د جانب د رب دینا محدث پی نزول چې تازه وی په نزول کې چې تازه وی په نزول کې. نور قرآن خدا الله صفت ته صفت خاصه ده او الله قدیم دی نو دام قدیم دی نو معنا دادا چې محدثین تازه وی په نزول کې الا استمعوه مگر اوردا دی آیاتن لرا و ہدایت لا و ذکر لا وهم یلعبون ایدویلو بکون کی لاہیتن قلوبهم غافل دی اڑونار دوی داڑون استخوار شوی دی ایس شیط ہے سوچ نشتا واسر النجوا پٹکڑا دوی جرگی لرا چا پٹکڑا الذین ظلموا کسان چی ظالمان دی حل هذا الا بشر مثلکم ندے دا پیغمبر مگر یو انسان دے ستاسو غندو. افتاتون السحر وانتم تبصرون تاسو راځي جادو ته حال دا دی چې خی نه ګور ښکارا جادوګر دی او تاسو ورته را روان یی. قال ربي ویلی پیغمبر دا الله اے زما ربا اے زما یا قال ویلی پیغمبر ربي يعلم القول رب زما پویږي په وینا باندې پاسوانونو کې او پزمکو کې و سمیع الله اوریدونکو کې دار سال علیم په دې پنیتونو دار چا باندې بل قالوا اصغاث احلام د سیندا دا پراګند خوبونه دي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او د قران بارک وای د سیندا وای مشرکان دا پراګند خوبونه دي. سړی خېټه خراب شي او مختلف قسم خوبونه یې ني بل ابتراه د سیندا د ځان احساس کړي دي نه د سیندا هو شاعرون دے شاعر دے یہ شاعر دے وہی چے باطل پرست چی ہمیشہ اغبر جائی د خپلو خبرونو با بار بار واپس کی دیو سړی د باطل پرستی د پارا دا لوی نخه ده چې ساری یوه خبره کوي مازدیګر بله کوي او دې هفته کې وکوي په بله کې بله کوي او په دې میاشت کې وکوي په بله کې بله کوي.
دا الباطل رجاع المبتل رجاع باطل پرس په بار بار د خپل خبرې نه واپس کیږي کده یقین مې نو دی ولی په یو خبر نه کیږي کله وی اغلا سلام پر غنده خوبونه دي کله وی دی شاعر دی او کله وی دی ساحر دی فلیاتنا بآیت پس راتلو کی منگتا منگ تلیدا پیغمبر راتلو کی کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لګل شوی مخکنی پیغمبران چې قربانی بیا وکړه اور براګه به اوسې زلا اجراشي کړ یا لکه مړي ژوند دي کول لکه عیسی علیہ السلام به کول ما امنت قبلهم من قريتنا ایمان نه راوړې مخکې دینا یو کلی والا اهلکناهم چې منګه هلاک کړی وی لرا فهم یؤمنون آیا داس یو کلی مخکې تیر شوه دی چې هغه ایمان نه راوړې پس تاګه نه چاګي ته منګه دلایل را لګري دی پیغمبر راغله دی مگر هغه کله منګ هلاک کړي دی اپهم یؤمنون آیا دوی ایمان نه راوړي حالانکه دوی د اولو العزم آخری پیغمبر نه خلاف کړي دی وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ندی لګري منګه مخستانه مگر سړي نوحي اليهم چې موږ وحي کولاږي تا ادي وجه دا اجماعي مسله ده چې پیغمبر زنانو کېنده راغله سړو کې راغله دي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس تاسو کوي د علماونا کم خلق چې د آسماني کتابونو عالمان دي لاګینه تاسو کوي کنه پويږي وما جعلناهم جسدا نو ګرځوري منګه پیغمبرانو لا جسي لا ياكلون طعام چې نه به خور خوراک لرا وما كانوا خالدين او نو دی په دنیا کې همیشه پاتې کیدونکي دی نبی علیہ السلام ته ویلي زمونږ استاد په لګه فرق دی تم په بازار کې ګرځي کی سر خرڅه کومږي وکړو دا څنګه خبره او دا دونه بیبيان او دا دونه دنیا کارونه نو داګه جواب راغی چې مخکنی پیغمبران منګه جسې پیدا کړی پرشتي نه وي چې ګنیږي طعام نه خور او نه کدا پیغمبر مړ شي نو تاسو چې دا د باندې مرګ څنګه راغی نو ولې هغه پیغمبران همیشه دنیا کې پاتې وسو ثم صدقناهم الوعد به برشتیا کړه منګه دي څخه پر وعده لرا پنجیناهم پس خلاص وکمنګه پیغمبران لرا ومن نشوا غسوک زنګ بخوا خشوا واهلكنا المسرفين او هلاك وکړه زیاتی کوونکو مشرکان لرا لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم یقینا موږ نازل کړی دی تاسو ته یو کتاب پای کې فیه ذکرکم چې پاګی کې تاسو عزت ته دلته د ذکرکم نه مراد عزتکم دی پای کتاب کې تاسو زور ورتیا ده عزت مندی ده چې دا کتاب تاسو کله خپل کوي تاسو به عزتمن شئ چې دا کتاب تاسو کله خپل کوي تاسو زور ور شئ دا کتاب خپل کوي تاسو به حاکمان شئ افلا تاکلون ای دومره نه کل نه کار نه لې وکم قسمنا من قريه ډېر هلاک کړي دي مونږه کولو والا كانت ظالمه چې وبدا کړي والا ظالمان وانشأنا بعدها قرننا آخرين او پیدا کوم منګه برستر دینا یو قوم بلا فلما حسوا کله بچي معلوم کړي ظالمانو باسنا عذاب زمونږ عذاب به معلوم کړي عذاب را روان دي اذا هم منها يركضون ناس بدی دغه عذاب نه يركضون خپې به ورکول یسن لو منډي ویواله رکز دي ته وای چې ته په اسور شي او خپا تیزي روز خپا ولا ورکی د خېټې له خپل راواچې نو تیش اذا هم منها يركضون आवाज ورته پرشتو کو لا تركضوا مزغلوي خپل ساروي او پوندې مور کوي ارجعوا الى ما اتركتم فيه واپس شي هغه شي نو تا چې تاسو ته پای کې عيش او آرام درکړې شوو هغه آبادو تا هغه زمکو پټو تا هغه نعمتونو تا هغه مالونو دولتونو تا هغه غواګانو میخو بيزو ګړو خانو تا واپس شي ومساکنکم او پای شي خپل خسته او آبادو تا لعلکم تسالون کې دې تاسو ته پوس کیږي تا نبا او نوکران چاکران تپوس کوي جینن بس شي پخو
او نن به موږ څه کارونه کوو ورشئ تاسو به خلک تپوس کوي دا مې یوه ترجمه ده او دا ده چې موږ به درنه لعلکم تسألون تاسو نه به تپوس کیدی شي د دې په باره کې چې تاسو هغه آبادۍ څه شوې قالو یا ویلنا اوبه وی دوی افسوس دی موږ لره انا کنا ظالمین یو موږ زیاتي کوونکي موږ ته اوس پته ولګي چې غټ ظالمانو موږ فما زالت تلک دعواهم همیشه به دا اواز د دوی چې انا کنا ظالمین انا کنا ظالمین دا یو وظیفه شوې دوی حتی جعلناهم حسیدا حامدین حتی چې وبګرځول موږ دوی لره لو شوي مړه ساړه وما خلقنا السماء والارض نری پیدا کړی موږ اسمانونه او ځمکې وما بینهما سره دواړو منځ کې لاعبین لوبې کوونکي دا موږ د لوبو ټوکو لپاره نه پیدا کړي لو اردنا ان نتخذ لهوا که زموږ اراده شوې چې ونیسو موږ ځان دپاره زنانه لاتخذناه من لدنا نیولې و موږ د خپل طرف نه ان كنا فاعلین ان كنا کوه موږ کوونکي دی لرا که موږ زنانه اراده وې نو بیا موږ د حور العین نه به موږ ځان دپاره به یې نیولې وې خو موږ دا خو ډېر کمزوری کار دی ستا په نظر کې بڑی اوچت کاری الله وی زما په نظر کې دا ډېر لاندې کار دی غټ کار چې کوم مهم کار دی اسه دی بل نقصو بالحق علی الباطل هغه دا دی زما مهم دا دی چې زه علما په حق باندې باطل لرا حق رالم او دی باطل تیرا چوم فیدمغه نو دا حق لګي دماغ رو باسی د باطل لا سر مات کی او مازغه تی رو باسی مړی کی فاذا هو زاهق ناس په باطل تلون کې او تخدیدون کې ولکم الویل مما تصفون ساو د پاره هلاکت دا غنه چې تاسو بیانوي وله من فی السماوات والارض خالص الله پاره الله لپاره دی هغه چې پاسمنو زمکو کړي ومن عنده چې پنځ الله دی لا استكبرون عن عبادتي ځان غټ نګړي د عبادت الله نه ولا استسخرون نستړي کیږي يسبحون الليل والنهار لا يفترون باقي بیان دی الله د شپې او د ورځې ولا يفترون نسستيږي ام اتخذوا الهه من الارض کنانی ولید دوی خدایان اولاد زمکنا هم ينشرون ابر پورته کوي دوی لرا دا دوباره به غیره پاسي لو کان فیهما الهه الا الله والفسرتا که چرته په زمکه اسمانونو کې خدایان سوا د الله نه نو لپسرتا زمکه او د اسمان نظام به درهم برهم شوی فسبحان الله رب العرش عما يصفون پاکی دا الله لرا چې رب د عرش او سشنه پاکی دا عما یشرکون دا عما یصفون هغه چې مشرکان بیانوي لا يسأل عما يفعلوا تپوس بنشي کېږي دا غنا چې الله څه کوي وهم يسألون او د مخلوق نه به تپوس کېږي شي ام اتخذوا من دونه آلهة کنا نیولې دي سوا د الله نه ځان له معبودان قلت ورته وای هاتو برهانکم پیش کوي خپل دلیل لرا هاذا ذکر من معي دا چې وما دا ذکر زما دی و ذکر من قبلی ذکر دا خلق چې موږ نه تیر تاریخ کې حق پرس بخي تیر شوی دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې دنیا کې اکثر خلق نه پوهیږي جهالت غالب دی الحق لا يعلمون الحق مگر اکثر خلق نه پیژني حق لرا وهم معرضون دي مخړون کې د حق نه وما ارسلنا من قبلك من رسول لذلك موږ مخکستانه او رسول الا نوحي له مگر موږ وحي تکړه په دې مضمون باندې چې انه لا اله الا انا نشته معبود سوا استانا فعبدون زما بندگی وکي وقالوا واي مشرکان اتخذ الله ولدا نیول الله ځان ربا بچي سبحان پاک دی الله د بچونا بل عباد مکرمون بلکې دا فرشتي بندگان د الله نیکري لا اسبقونه بالقول نو وړاندې کی د الله نه په وینا کې وهم بامره يعملون او دي په حکم د الله باندې عمل کوونکی يعلم ما بين ايديهم او پويږي الله پاګه چې دوی مخې تري او ما خلق دي شاتري ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سپارښت نه کوي مگر هغه چا پاره کوي ارتضى چې الله پسند کړي وږي لرا وهم من خشيته مشفقون دي يرد الله نه يريدون کی ومن يقول منهم چاچی ویلی د دوینا چې انی لهم من دوني زمعبودم سوا د الله نه فذلك نجزيهم دا بدل ورکو منګ د جهنم وكذلك نجزي الظالمين دا کس بدل ورکو منګ ظالمانو ته
اولم یر الذین کفروا آئی نگوریا کسان چی کافران دی چی ان السماوات والارض کانتا رتقا و اسمان و زمکا بندو زمکا او اسمانونا یو بل سر داسی بندو داسی بندو رتق بنوالی تا وی او نو پکانتا رتقا او دا دواړه چې کوم دی یو بل سره مقرون او پیوستو فپتقناهما نو اوس پردل منګه دی دواړو لرا دا دواړه مس پردل دی یو بل نم جدا کړ اسمان بر لاړو زمکه په خپل ځای پاتې شو یو سړی راغی دا عبد الله زید عمر نے تپوسو کو چل دی آیات ترجمه راتاو کا چې ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتحناهما آغا التغٹ عالم ناس تو عبداللہ زید عباس آغا طالب تے اللہ شد آگے استاد نہ تپوسو کا اور آگے دا عبداللہ زید عباس نے تپوسو کا عبداللہ سے برتوائی چزمکا و اسمان کانتا رتقا ففتقناهما مانا دادا چې اسمان اوس پرد په بارانونو باندې او زمکه اوس پردل په پسونو پوشینکو باپونو باندې واپس راغې سیدل جواب درکو وای دایره ته ویلي وای هاي وای ما به مخ کې ویلي چې عبد الله زید عباس تشي زړه ور کړه په قران کې چې په قران د ترجمه سي په زړه ور توپ سکي خو ما ته نن پته ولګی دا چې دی انسان ته الله لوی علم په قرآن کې ورکړی دی لوی علم یې ورته ورکړی دی نو درات بله یو خبره دا تپوسو شو او دا هم د عبدالله زید عباس نه شوی دی چې دا شپې مخکې ده که دا ورځ مخکې ده تیاره مخکې ده که رڼا مخکې ده نو عبدالله صاحب ورته ویل چې کانتا رتقا که دا بل چا ویلې ده اوس وخت خیال نه مې دی وخت کې وتې ده چرته یو مشر دا خبره کړې ده هغه ورته وایي چې کانتا رتقا دا اسمان او ځمکه چې یو بل سره لګېدلي وو نو هغې کې دننه تیاره وه نو چې کولاو یې کړ نو بس بیا رڼا ساده شوه نو پته ولګېده چې تیاره د رڼا نه مخکې ده ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حیا او ګرځولې دی موږ د اوبو نه هر یو شی ژوند دی د اوبو د انسان بدن ته انتهایی ضرورت دی ضروري نه زیات او بل دا چې دا هر یو شی د اوبو نه ژوندی دی نو چې په دې باندې تفصیل لیکي نو ورو کتابونه پې لیکلی کېږي فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه راوړي وجعلنا فی الارض رواسي اچوړي موږ په ځمکه کې کلک کلک غرونه ان تمید بكم الله تمید بهما چې حرکتونو کې په دې باندې حرکت غیر طبیعي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون او ګرځولي موږ پر ځمکه کې لارې سبلا لارې فجاجا لارې سبلا فجاجا کلاو لارې نو سبل سبیل جمره او فجاج جمره فجره کلاو لارې ته وایي نو لارې کلاوي لعلهم يهتدون دې لپاره چې دې سمه لار ومومي وجعلنا السماء سقفا محفوظا ګرځولې د موږ اسمان لره چته محفوظ د راغورځېدلو نه د زړېدلو نه وهم عن آیاتها معرضون او دې د خلق د آیاتونو د اسمان نه اعراض کوونکي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر الله ذات چې پیدا کړي شپه او ورځ او نور اوس په مې درا كل في فلك يسبحون ار یو د دینا چې کوم دی په خپل محور کې يسبحون لامبو وهي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نه دی ګرځولې موږ یو انسان دپاره مخکستانه میشګیرت اپا امتا فهم الخالدون ولیکه ته مړ شي پیغمبره دوی خوشحالي کوي ولی دوی به دا مشرکان به همیشه پاتې شي کل نفس ذائقة الموت هر نفس سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخیر فتنه ازمایو موږ تاسو لا په بدو حالاتو په ښو حالاتو باندې فتنه د پاره د اختبار د امتحان و الینا ترجعون خالص موږ ته بس تاسو ټول واپس کیږي
وإذا رآك الذين كفروا کله چې ویني تعالی را کسان چې کافران دي ان يتخذونك الا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. نظر ابن حارثه او ابو جهل یو ځل داسې تیریږي بیت الله شریف باندې نبی علیہ السلام ولاړ دی مونځ کوي نو دی وایي چې دا مفتری او دا مبتدی او پلانی او ډنګری او نظر ورته وایي چې هلکه رښتیا ووایه دا دی چې کومې خبرې کوي دا خو څه دروغ نه دي دا خو رښتیا خبرې دي. نو بد دی ابو جهل روان شو او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې ټوکې شروع کړې او قسمه قسم ټوکې کولې. نو دا آیاتونه نازل شو وإذا رآك الذین کفروا کله چې ویني تعالی کافران ان يتخذونک نه نیسي تعالی الا هزوا مگر په ټوکو سره او وایي دا د نظر ته وایي چې او نظر دا نبی د بنو هاشمو دی دا د بنو هاشمو نبی دی ښه دته وګورئ هذا الذي يذكر آلهتكم دا سړی دی چې یادوي ستاسو خدایان لره په عیب باندې ستاسو خدایان عیب بیانوي څه عیب بیانوي هېڅ نشي کولی نو دا عیب دی چې ته وایې چې پیر بابا او کاکا صاحب څه نشي کولی دا عیب دی. پیر بابا ستانه څه خبر دی او کاکا صاحب څه خبر دی ټوپۍ سریا چې دا مال راغلی دی لا او ځان لا غریب مړ دی هغه مخکې الله رب العزت سره د هغې توجه ده قرآن مخکې هلته 15 سپاره کې ویلي چې هغې خو ځان له الله ته وسیلې ګوري او الله ته قربت حاصلوي او دی به پردی خوا پورې نښلي او وایي که څوک هر څه چې کوي ما نیولې لمن ستا ده په دې کې چې چرسیان ناستې وایي باباګانو که نه هغوی دا راګونه راکاږي دا هم پکې وایي چې ما نیولې لمن ستا ده چا لمن دی لکه نیولې ده وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دوی په ذکر د مهربان بادشاہ باندې هم دوی کافران دي. خلق الانسان من عجل پیدا شو انسان د تلوار نه سوریکم آیاتی زر چې وبخیم تاسو ته آیاتونه فلا تستعجلون تلوار مکوئ ویقولون متى هذا الوعد وای دوی کله به دا وعده د عذاب دراتلو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی لو يعلم الذين كفروا كفوا اشیاء کسان چې کافران دي حين لا يكفون عن وجوههم النار کله به چې دوی نشي بندولی اور د خپلو مخونو دا اور به راځي پرې مخونو پورې به نښلي او دوی به یې ځان نه لرکولی نشي ولا عن ظهورهم او نه به دا اور د خپلو شاګانو نه لرکولی شي ولا هم ینصرون نه به دوی امداد وشي بل تاتیهم بغتة بلکې را جهنم او دا اور او دا قیامت به راځي دوی ته ناڅاپه فتبهتهم پس حیران بکي دوی لرا مدهوش بکي دوی لرا فلا یستطيعون ردها طاقت باندې واپس کولو د دې ورځې ولا هم ينظرون به دې ته مهلت ورکړی شي ولقد استهزئ برسل من قبلكم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي ولقد استهزئ برسل یقینا ټوکې کړی شوي دي په ګڼو پیغمبران پسې مخکستانه اے محمد فحاق بالذین لازم شوی دی پاکستانو سخروا منهما چې ټوکې به کولې په پیغمبرانو پسې ما هغه شی کانو به یستهزئون چې دوی په هغې پسې ټوکې کوونکي قل ته ورته وایي من یکلؤکم باللیل والنهار څوک به ستاسو څوکۍ کوي د شپې او د ورځې د مهربان بادشاه نه به هم څوک وساتي بل هم عن ذکر ربهم معرضون دا خبره پرې ده بلکې دوی دې د یاد د خپل پروردګار نه مخ اړوونکي ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا کنه دوی لپاره خدایان دي چې منې کوي دوی لر دې خوا ته زمونږ نه لا یستطیعون نصر انفسهم دغه مصنوعي خدایان طاقت لري د امداد د خپل ځانونو ولا هم منا یسحبون او نه دوی سره زمونږ د طرفه ملګرتیا کېدی شي بل متعنا هؤلاء بلکې مونږ پیدا ورکړي دي کسانو ته واباهم او دوی پلارانو ته حتی طال علیهم العمر اتا چې اوږد شي په دوی باندې عمر افلا یرون انا ناتي الارض نګوري مونږ راځو چې کوم دې ځمکې ته ننقصها من اطرافها کوو مونږ د اطراف د ځمکې نه اپهم غالبون ایدی به زورور شي کنه اسلامي فوج لګیا دی دستې او دا د کفر علاقې نیسي او په دارالاسلام کې دنده کوي
قل تو ورته وای انما انذرکم بالوحی خامخا يروم تاسو له په وحی باندې اولا يسمع الصم الدعاء ناوريكم رابل لرا اذا ما ينذرون کلا چې دوی يرولې کیږي ولئن مستهم نفخه من عذاب ربك کورسی دوی تا یو معمولی غوندې د عذاب دربستانه دا نفخه معمولی داس یو جلق غوندې ليقولن نو خامخا وای دا مشرکان یا ویلنا افسوس دې موږ لا ان كنا ظالمین موږ ظالمان ونزعوا موازین القسط ليوم القيامه کی بدو منګه اغه تلی کی بدو منګه تلی د انصاف پورز د قیامت باندې او د پاره د ورځې د قیامت فلا تظلم نفس شيئا وظلم ونکړي شي پدی باندې د سيزو وان كان مثقال حبه کیدا سيزو پاندازا د دانه من خردلین د اوري باندې دوری دانه پر ټول دانو کړي را وړدا یار غوخ اتینا بها ربول منغتا تستا دانا وکفا بنا حاسبین کافی دې موږ لر چې کوم دې حساب کتاب کوون کې ټیکا ولقد آتینا موسی ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته او هارون علیہ السلام ته الفرقان یعنی هغه کتاب چې فارق دی د حق او د باطل په منځ کې زبور تم فرقان ویل شوی دی او فرقان ارسمانی کتاب تم وایي وضیاء نورنا دا و ذکر او پند للمتقین د پاره پرهیزګار څوک دي الذين يخشون ربهم بالغیب کسان دي چې د خپل رب نه په پناه سره وهم من الساعه مشفقون او دي د قیامت نه مشفقون یریدون کی وهذا ذکر مبارک دار یو ذکر ډک د خیر او د برکات نه انزلناه من نازل کړی دی اپ انتم له منکرون تاسو دې نه انکار کوئ ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل یقینا ورکړو موږ ابراهیم علیه السلام ته پوهه ده رشد پوهه ته وایي من قبل مخکې دینا وکنا به عالمین او موږ په د باندې پوهه اس قال لابيه وقومه وقت ویل خپل پلار او قوم ته ما ذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سدي دا بوتان او دا تمثالونه اغا چې تاسو یې هغه لبان چاله لکشان قالوا وجدنا بانا لها عبدين اول ورته د مشرکانو چې مندلې د منګه خپلو لاران لرال د لپاره عبادت کوونکی قال لقد كنتم انتم واباؤكم ورتا ابراهيم عليه السلام یقینا تاسو پلاران فی ضلال مبین دی په گمراهی ښکارا کې قالوا وجئتنا بالحق تام ترات کړي په حق باندې ام انت من اللاعبين کنه تید لوب کوون کنا قال بل ربكم رب السماوات والارض ابراهيم عليه السلام ورته اناد سندا استاسو رب دا اسمانو زمکو دے الذي غزات پترهن چې پیدا کړی داری او سيزو وانا على ذلك من الشاهدين زين په باندې د گواهانو نا وتالله لاكيدن اصنامكم قسم دی په الله باندې چې خامخا بچل کوم د خدایانو استاد سره دا پلا روان کزان سره پلا روان استړې شو او په بیمار شوم زه نور نشم تللی بس هلته پلار پرې ښودي ته مخکې لاړل نو چې داسې لږ مخکې لاړل نو دی ټینګ نه شو په زور یې چغه کړه ویل عقیدن اصنامکم په آخر کې یو سړی دغه اورېدلی او دا خبرې ځان سره ساتلې وه بیا وتالله قسم په خدای دی لاکیدن اصنامکم چل بکم ستاسو ربوتانو سره بعد ان تولوا مدبرین پس هغې نه چې وګرځئ تاسو مدبرین شا کوونکي فجعلناهم جزازا وګرځو مونږه دې لرا چې کوم دې ټوکړې الا وی ګرځو دې لرا ټوکړې الا کبیر اللهم مگر هغه مشر بوتي پرې خدا لعلهم الی یرجعون کله چې دا مشرکان دې غټ بوت ته واپس شي او ته پوښتنه وکړي چې دا تاوالی دي نو ما خو نه دی چا بوال قالوا من فعل هذا بآلهتنا دا کار چاو کو زموږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین دا غټ ظالم دی قالوا فاتوا به على اعين الناس ويل فرعونانو نا اول دغه کا مشرکانو راتلو کوي په ابراهیم باندې
من کې پاتې شو قالوا سمعنا فتى يذكرهم ويقال له ابراهيم قالوا اولي دي مشرکانو یو اوریدلی دی منګاری یو ځواننا یذکرهم چې عیب به بیانو د دې بوتانو یا استشی کوله یقال له ابراهيم ابراهيم نامیږي خلق ورته ابراهيم وای قالوا فاتوا به اولي دي مشرکانو نورو راتلو کوي په دې ابراهيم باندې على اعين الناس سترګو د خلکو باندې اند خلکو حضور ته راولي لعلهم يشهدون کله څوک به گوي کې دوی خار دي چا بلی دلې څوک نشته بیا دې تاسو کوي ابراهيم نه قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم اویل دوی آیا تا کړی دی کار لرا زمونږ د خدای نو سه ابراهیم قال بل فعله كبيرهم هذا ابراهیم علیہ السلام ته چې نه بل فعله كبيرهم کړی چا به کړی كبيرهم هذا فاسألوهم تاسو کوي د دوی نه انکار ينتقون که خبرې کوي یا دا معنا ده چې دلته یو من کاڼی پروت دی ورکې اوس دا کاڼی د دې ځای نه کیسې شوی خو یې پروت دی او دلته دوه کسان دي یو ماشوم دی وړوکی دونه او یو غټ سړی دی هلکه کاڼی دې ځای نه چا خوا کو نو غټ سړي لرې کړی که نه او نه دا دې وړوکي لرې کړی ده د تېرودونکي وړوکي لرې کړی دې څه معنا شوه ما لرکړې کاندي ته پوسه ساجت بل فعله من فعله یوم نایدار کړي چا بکړي بل فعله کړي دې لرا دی لوی دې خپاو چې زما په خدای کې ما سره نور شریک کړی دي کبیرهم هذا مشردا دې واسالوه تاسو کوي کې خبرې کوي رجعوا الى ان دی واپس پر ځان سره ویل چې سپو ته بوت سری اوس شي نه چې خپل غلم نشو کو دی او دا یو سنډا په کله خروغ دی که نور ګو باد ګوډ دی نه یو په روغ دی وخت دیتا دا هدایت متوجه شو چې اوس مسلمانان شي او ابلیس ملعون تیار ولاړو هغه ورته ویل چې جواب ورکړي جواب ولا ورکړي ثم نكسوا على رؤوسهم بعادي و کاغه شو په خپل سرونه سرونه څخه کاته کړه او ویلي ځان سره چې لقد علمت ما هؤلاء ينتقون دغه ته حضرت دغه ته چې لقد علمت تخپوي چې ما هؤلاء دې زمونږه خدایان خبرې کوونکی قال ابراهيم عليه السلام ورته چې خبرې نشي کوله فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم آیا تاسو بندگی کوي سوا د الله رضا شینو لا ينفعكم چې تاسو ته پیدا نشي رسول سو ولا يضركم نتاسو نظر د پکول شي سو او فلکم هلاکت تی تاسو لا ول ما تعبدون او هغه معبودان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه تاسو له هلاک شي تاسو خدای نه هلاک شي اپلا تاکلون تاسو نه پیږي خلک پوښو دا خوب د ورګي دا کړی قالوا حرقوه ویل دوی میټینګ یو کوي سي او خلق لرګي به باندې نظرانی او دا به راول ځکه بیا چول او بیا چې کله لوټوب ساز شو نو اور ورته کې خو نو بیا چل نه ورته نو په منجنی کې وتاړه پټال کې او ور پرې خو داسي او دې نه تور باندې هغه رسۍ کټ کړ حرقوا سيدلرا وانصروا الهتكم امداد کوي خپل خدایانو ناشنا خدای دې ان کنتم فاعلین کای تاسو کوونکی قالوا یا نار کونی الله وی منګ ویلې یا نار کونی بردا اے اور شایخ خودم ریخنا چې ابراهیم تر یخنه تکلیف ورکې وسلام علی ابراهیم شایخ د سلامتیا په ابراهیم باندې معتدل حالت ورته ساس کا وارادو به کیدا اراده وکړه د مشرکانو په ابراهیم د چلو فجعلناهم الاخسرین وګرځول دي لره منګا تاوانیان
د اور په منځ کې ابراهیم ناست یې خپې په خپه اړولې ده چې راووته نو هغه پړي سوي وو کوم چې د ابراهیم علیه السلام لاس کې او د ابراهیم علیه السلام پرې تندي نری غوندې خوله راغلی پلار یې د اور غاړې ته ولاړ دی چې راووته نو وایي کوم وخت نه چې دعوه توحید کړې ده او د پیغمبرۍ نو چېرته څه خوږه خبره نه وه کړې سوا دې وینا چې یاره زویه خو ستا رب ډېر زورور دی نو یا تېرې دې اور نه بچ کړې او دغه نمرود وایي دغه راولېږه استازی او ابراهیم علیه السلام چې ستا د رب په نوم باندې ما 1500 غواګانې قرباني کوم بس هغه زما رب د کافرانو مشرکانو قرباني نه قبلوي ځان مه کړوه نو وایي نو فجعلناهم الاخسرین ونجیناه ولوطا خلاص کمنګا دی ابراهیم لرا او د ورارو لوط ابن حاران چې د ابراهیم علیه السلام رو الى الارض التي زمکه آگے تا بارکنا فيها للعالمین چې خیر او برکات چولې پای کې د پاره د مخلوقاتو وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلا او بخل منگتا اسحاق زوی او یعقوب نو سے نافلا منن وسه وکلن جعلنا صالحین او اریو دینا ګرځولې منګه ګرځولې دین اریو ګرځولې منګه هر یو دوی لرا چې کوم نه نیکان ناپله زکول نپل زیاتی توای او دام د زوی نه زیاتی دی کنه زوی ضروری دی او نو سه چې کوم نه دا زیاتی دی وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا ګرځولې منګه دی له امامان او پیشوایان خون به کولا په حکم زمنګا ووحینا الیہم فعل الخیرات وحی کړیو مونږه دوی ته د کولو د نیکو و اقام الصلاة او درولو د مانځو و ایتاء الزکات او ورکولو د زکات وکانو لنا عابدین او دوی زمونږ د پاره عبادت کوونکي ولوطا آتیناه حکم وعلما ورکړیو مونږه لوط علیہ السلام ته قوت فیصله وعلم او پوهه په دین کې ونجینا او خلاص کړو موږ دی لوط لرا من القريه التي لکلیاګن چې صدوم نوم داګه کانت تعمل الخبائث او دا کلیوالا او کول به پلیت کارونه به کول استعمال د سړو به کاو او دارنګي نکریزي مکریزي به پوری کولی او دا بعد به موي په مجلس کې یو بل په مخ کې پرې خودل چې یو سړی دوست شي کنه نو په هغه د هر کار ور خبرې د دوستوږي بیا نو لس ناکاره او پریوتي صفتونه په دې کې پریوتي په دې لسو مضمون صفتونه دا دي چې الله په ځکه پیدا ده دا دونه د بې شرمۍ کارونه کول انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا او دا یو قوم ناکارا وتون کی د حکم د الله نه وادخلنا فی رحمتنا دنک منګلوت لرا په خپل مهرباني کې انه من الصالحین یقینا او د نیکانونا ونوحا اذ نادى من قبل او نوح علیہ السلام کله چې چغه کړه الله تا من قبل مخکره دینار ابراهیم نا د ابراهیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام میں اس کے 1000 کال دی زر کال د ابراهیم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام په منځ کې د زر کالو فاصله او مفسرین ویوا او د آدم علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام منځ کې 2000 کال ویا نو وإذ نادى من قبل فاستجبنا له پس قبول کو منگ دو فنجیناه واهله خلاص کو منگ دلرا او کور والا د من الكرب العظیم دلوی مصیبتنا ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا او امداد کو منگ دو د قوم هغه نه چې نسبت درو کړو آیاتونو زمونږ ته انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين او دا یو قوم ناکارا پس غرق کړم غدي لره په بحر قلزم کې ټولم پکې ورواچول فاستجبنا له دعاء دا کړو رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا
انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. دا دعا وا او دغه قبول. وداود وسليمان اذا يحكمان في الحرث. داود علیہ السلام او سلیمان چې داغه بچی دی هغه وخت دواړو فیصله کوله په فصل کې اذ نفشت فيه نکنم القوم. هغه وخت چې خورې شوي وي او سړېدلې وي په دې کې ګډې د یو قوم. وکنا لحکمهم شاهدین او مونږه د فیصلې د دې دواړو دپاره حاضر. یو ګډو والا ګډې سړی نو پخوا خو دا د انګورو باغونه به نو دا ګډې سملوري د شپې پاسېدلي دي بس هغه باغ یې خوړلی ټول د کورو. سار دعوه وکړه چې هلکه ستا ګډو زما باغ خوړلی ټول. داود علیه السلام ته رالل. داود علیه السلام ته راله او ورته ویلې چې دقسې واقعات شوي دي. هغه ویلې پس ګډو دا دغه ته ویلې باغ ورته دا ګډې ټولې بوځو باغ هم ستا شو ګډې هم ستا چې راووته څه فیصله داود سلیمان سلام ناست دی بار صاحب دله څه فیصله وکړه ویل دا وکړه ویل یاره دې نه یو بله فیصله ډېره مزېداره ده. هغه بس هغوی ستانه شو چې دغسې هغه ستا زوی هلته بار ناست دی سلیمان علیه السلام او چې بله فیصله هغه ویل تاسې راولئ. ویل زویه څنګه بله فیصله مزېدار ده. ویل زما دا فیصله ده چې دا ګډې به دې باغ والا ته حواله کړو. دا به دې سری او پی به تې خوري او وړی به تې ځان له خرڅوي او بچي به تې هم خرڅوي او دا باغ به چې کوم دی دې سړي ته حواله کړو دا د کورو نو دی به ګوډۍ را ګوډۍ او سره مره به ورته اچوي بخور به یې کوي چې دا باغ هغسې شه لکه څنګه چې مخکې و. ګډو والا ته به ګډې حواله شي او باغ والا ته به باغ حواله شي. هغه چې دا خو ډېره ښایسته فیصله ده. نو قرآن ځکه وایي ففهمناها سلیمان. د صلح فهم موږ سلیمان ته ورکړو او دا نه چې ګینې داود علیه السلام پوهېده نه خو داود علیه السلام فیصله کړې وه او حضرت سلیمان علیه السلام صلح وکړه او دواړه د دین فیصلې دي. ځکه قرآن وایي وکلا آتینا حکما وعلما. ورکړی موږ هر یو د زوی او د پلار دواړو ته قوت د فیصلو علم ورکړی و. وسخرنا مع داود الجبال. تابع کړي موږ د داود علیه السلام سره غرونه یسبحنا تسبیح به وای ویلا وطیر او مرغان موږ تابع کړي تسبیح به ویلا وکنا فاعلین یو موږ کوونکي. سلیمان علیه السلام داود علیه السلام چې به کله چرته روانګي کوله نو دغه به وکړه اعلان به وکړه چې هلکه اسونه زین کوي او دی به کېناست او شروع به وکړه زبور به شروع کړو. نو الله پاک په پیغمبرانو کې چې کوم آواز ورکړی که نه دا چېرته مخلوق کې چا نه دی ورکړی. دومره انتهایی خوږ آواز چې هغه زبور شریف به شروع کو نو دا غرونه نه دي دې غرونو به وله جواب ورکو. دا مارغان به راله او داسې پرې هوا کې ولاړو چاپېره به ورته ناست او دا خولې به ورته وازې وازې کولې جواب به وله ورکو. هغې ته اشاره ده. وعلمناه صنعة لبوس او ښودلی موږ داود علیه السلام ته یعنې چل هغه چل د زغرو د سازولو لکم ستاسو د پیدې دپاره لتحسنکم چې وساتي تاسو لره من بأسکم د جنګ ستاسو نه په جنګ کې د تورې نیزې او د غشي نه. فهل انتم شاکرون آیا تاسو د زموږ د نعمتونو قدر کوئ که نه. داود علیه السلام به د شپې بار ووته نو پرې کوڅو کې به ګرځېده تپوس به یې کو تیاره به وه جامې وامې به یې بدلې کړې وي. داود په تاسو کې څنګه دی؟ ښه سړی دی ډېر ښه سړی. بل ورته الله فرشته راولېږله او ورته ودرېده دی چې راغی داود څنګه سړی دی؟ یاره ډېر ښه سړی دی خو که د خپلې ګټې نه خوړی نو که د خپل لاس ګټې یې خوړی که نه ډېر ښه سړی.
بس زر واپس شورا گئے اللہ تے سوال کہ اللہ ما ته دسکاری چلو خایا چې زه خلافتم کوم پیغمبري دعوتونه پیش کوم او ځان لګټم کو نو الله وتا د زغری د سادهولو چل یاد او ورته ویلي چې داوود بس ته چې اوس په نګوتو کې رالی لکه خټه چې رالی نو بس اوس په نه بیا راګسته او ګوتو کې پستېدل کړی به دې سادهولي او چل ورته الله خولو وقدر فی السرد بل ذکر راځي ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام د پارا تابع کړو منګه باد او سیلی عاصفة تیز چلیدون کی تجری بأمره طلبا په حکم د سلیمان باندې ال الارض التي اغزم کتا بارکنا فيها چې مونږه کې خیر او برکات چولې او وکنا بكل شيء عالمين او مونږه پاری اوسې زبانی پویا نو دا هواي ولا تابع کړي وا نو دا سلیمان اسلام تخمه هوا اوچت کو او د یو ځای نه به وړ بل ځای ته او د بل ځای نه به وړ بل ځای ته نو دا نو دا اوس اجازونه پاوا کې ګرځي دی مونږه لکه ته جاز پاوا کې ګرځي د پټرول په زور باندې او سليمان اسلام جاز نن په زرګونو کاله مخ کې هوا باندې بګرځي دا او په ټوله باندې دنیا حکومت کړي لري ومن الشیاطین تابع کړي مونږه سليمان د پاره شیطانانو من اغا یغوسون له چې غپی بیواله در پارا ملغلری او لالونه به رسل د تاریخ سمندرنا ويعملون در پارا نور کارونه هم وکنا له حافظین او منګر دی حفاظت کوونکی پیره او دیو وسوکرامنی کی الله مولا رامنی کړي و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب علیہ السلام هغه وخی چې چغا کړه الله تا انی مسنی الضر یقینا رسیدلی دا ما ته تکلیف وانت ارحم الراحمین او تو ډیر رحم کوونکې د رحم کوونکو نه ډیر زمانہ بیماری کړي وا اتلس کالا نو بی بی نے تیوزل تینا تپوز کچھ اللہ تا سوالو کا کنا اللہ تا سوالو کا نو هغه ویل چې د صحت ورځې ډېرې وي که د بیمارۍ ویل چې د صحت خو ډېرې وي جي خو اتیا کالي ښه نو ویل بیا سوال نشم کولی بیا سوال نه کو خو یو ځل ویه دی ناستو او په دې لار باندې څوک ځي یو دوه کسان یو بل ته وایي چې دا سړی به ډېر لوی ګناهګار چې دا خدای دې سینې ولی دی او نه ښه کېږي نو چې سړي لاړه نو داود علیه السلام دغه ایوب علیه السلام الله ته وژړل چې ربه ما خو تا ته سوال نه کوم چې ته ما روغ کا ځکه زمانه د صحت مې لا ډېره وه د بیمارۍ نه خو اوس خو خلک ما باندې الزامات لګوي اوس ته سوال کوم چې ما روغ نو بس الله ورته وویلې چې خوا ته دا لته ووه چې نه به راوځي او بل لته ووایي بله چې نه به راوځي په یوه کې ولامبو د بلي به اوس که روغ به شي بل ځای تېر شوي دي و ایوب اذ نادى ربه ایوب علیه السلام هغه وخت چې چغې کړه خپل پروردګار زه پیژني چا ته چغوال غواړي هر پیغمبر تاسو اورئ چا ته چغه وایي د ځان نه غټ پیغمبر ته هم چغه نه وایي نه فرشتې ته چغه وایي هغې چغې والا پیژني چې چا لاس کې اختیارات دي خپل رب ته چغه کړه چې انی مسنی ضر یقینا رسیدلې ما ته بیماری وانت ارحم الراحمین ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکی فاستجبنا له نو قبول کو منګار د دپاره دعام قبول کړه فکشفنا ما به من ضرنا پس لر کو منګه هغه چې په د باندې د بیماری نه دا خبر چې چینجی په بدن کې شوي او چې چینجی به پرېوت بیا به راواخیسته په زخم کې به یې کېښوده دا الله پیغمبر او دې نه خبر نه و چې څنګه زمونږ پیغمبر وایي چې اقتل الموذي قبل الایذا
ذره شان شی د ضرر رسول نه مخکې مړ کا او هغه بیا راغی دا را بزرګۍ دا د اوچې بزرګۍ بزرګان نه دي دا د اوچې بزرګۍ کیسې دې لپاره کوي چې زما د اوچې بزرګي به خلک مني بیا درابه به یې کیسه وکړي خو ویلې چې دی به څه خوري زه تیم راواله په چېرته په زخم کې چینجی کېږي دا به څه خوري دا دروغ سازی داسې بیماری الله په پیغمبر کلم نه راولي چې د خلکو نفرت پرې راشي یاد ساتئ انتهایی سخت بیمارو خو د نفرت بیماری نه وه د بې څوکۍ بیماری وه چې هغه یاران دوستان ملګري ټول ترې نه خوارې شو صرف یو خپله بیبي ورسره پاتې شوه ایمانداره زنانه وه ځکه خو د یو ځل ورته په بیمارۍ کې کار شوی و ویل که روغ شوم که نه ویل اتیا ویل سل لوړه بلې وام سل لرګي سل چوکې بلې وام چې روغ شو نو اوس خو د الله او د رسول خادمه وه هغې له چا لاس ورشي نو الله ورته چلو ښوده ویل یو سل ډکي به راوالي داسې او داسې به ورته راواچي بس ستا قسم به سر ته ورسي نو دا ولې دا تاسو به دغه دا حیلې ولې نه کوئ دا خلکو به دغه حیلې کولې د سقاطو او هر چا پکې پیسې والي تاسو بنده کړه نه حیله نه ده نو مونږ ویل که تاسو ته الله ښودلي مونږ ته غذې وښایې چې تاسو مسقات کې دا کوئ هغه ته خو یې وښودله نو که تا ته یې ښودلي ته یې کوه فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضرنا وآتیناه اهله ورکه مونږ دته کو کور والا د ومثله او په مثل د دې باندې معهم نور رحمتا منا دا مهرباني وه زمونږ د طرف نه من عندنا زمونږ د طرفه و ذکرا للعابدین او پن او نصیحتو د پاره د عبادت کوونکو اوس دام بعضې خلکو ویلی دي چې اووه زامن یو هغه مړه نو الله تعالی ول هغه را ژوندي کړه نو محققین مفسرین دا نه مني وایي څوک چې مړ شي هغه الله تعالی بیا نه دنیا ته بیا نه راولي که د بعضو پیغمبرانو د معجزې خبرې ده که د حضرت عیسی علیه السلام نو هغه مړی وه ډېره موده بیا نه پاتې کېده و ویسته مړ کېده نو دې وجې نه دا ترجمه صحیح نه ده خو داسې وه چې هغه بیبي وله الله تعالی داسې درسته کړه او ده کې م الله داسې قوت او طاقت واچو چې مخکې اووه بجې وو نو 14 بچي وله الله ورکړو دا یې معنا ده و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل او اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام و ذوالکفل او دارنګې ذوالکفل د پیغمبرانو په لړۍ کې ذکر کړی دی نو بعضې علماو پیغمبر دی ذوالکفل او بعضې وایي چې د اویاو پیغمبرانو خدمت یې کړی دی نو دا خادم هم د قوم سره حسابي نو اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام د حضرت نوح علیه السلام نیکه دی او ذوالکفل خو به ځان له پیغمبر دی یا ځان له د پیغمبرانو خادم دی کل من الصابرین او هر یو د دوی نه د ثابت قدمونه وادخلناهم دننه کړي دي ټول لمنګه فی رحمتنا په خپله مهربانۍ کې انهم من الصالحین یقینا او دا پیغمبران د نیکانو نه وظنون اذ ذهب مغاضبا خاوند مئی نون مئی ته وایي او ظنون خاوند مئی یعنی یونس علیه السلام اذ ذهب مغاضبا هغه وخت چې لاړه په غوسه کې قوم ته غوسه دی خبره نه مني فظن لن نقدر علیه پس ګمان کو دو یقین ورده چې لن نقدر علیه تنگی برانه ولی په دوانې سوکو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو ورځې عبدالعزیز عباس ته وایي چې بیګا د قرآن پر سمندر کې ډوب شوی وم او چړ مې پکې نه لګېده و یو مې پکې دا ځای ولیده چې یونس علیه السلام په ظن ان لن نقدر علیه د الله پیغمبر دی د عقیده دی چې د باندې بر چا قدرت رانشي د الله د قدرت هم دی بار دی نو عبدالله صاحب ورته ویل چې معاویه صاحب د خدا ترجمه نه ده دا د قدرت نه دی دا د قدر نه دی قدرت طاقت ته وایي او قدر اندازې ته وایي
تنگی ته وایي الله نقدر علیه چې د باندې به څوک تنګي را نه ولي فقدر علیه رزقو تنګ کي په هغه باندې هغه رزق فنادا فی الظلمات چغې کړه په تیارو کې په تور تیارو کې چغه کړه یو سمندر تیار ده بل د شپې تیار ده بل د مئی د خېټې تیار ده مئی تیر کا ځکه چې د کله کشته کې کېناستو کشته یې غټو غټو چپو ته لاړه نو نور نزي مانګي ویلي چې چرته مرې دی او د خپل مالک نه تختی ځان دی خو یې ټوله کشته کر کی نو هغه دو ویلي بزایما ز خپل مولانا به اجازه راغله اگی ویل نه ته دغه خسړې چو خسړې بیا چو په د براخو خسړې بیا چو په د براخو بس بیا یونس علیہ السلام سمندر ته ودانګل نو الله مې ته ویل چې دا تیر کا خدا ستا رزق نه دی دا د خېټه محبس تار پار دی سو ورځو یار سو ټکوندو پار دی ستا خېټه کې تبه هضمه نه نو فنادا فی الظلمات چغې کړه په تیارو کې الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین په دې مضمون باندې چې نشته معبود برحق مگر ته سبحانك پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین یقینا یمزد زیاتی کوونکو نا اوسم که سړی راګیر شو تور شپه کې درا پاسې والله ته وجاړي ودی ویدا فاستجبنا له پس قبول کو منگ د پارا ونجیناه من الغم او خلاص کو منگا دل دی غمنا وکذالک ننجی المؤمنین دقس نجات ورکو مؤمنان تا وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین زکریا علیہ السلام هم یاد کئ وزکریا مخکې په سات مخکې خبره کړې وا چې زکریا دا ممدودم ویلې شي او مقصورم ویلې شي اذ نادى ربه کله چې چکا کړ خپل رب ته اگی زه پیجندو خپل رب ته आवाज کوي رب لا تذرنی فردا اے رب مپردی ما ځان لا بی یارو مددگار چې زما وارث نه په دین کې وان خو کنینو وان ته خیر الوارثین بس ته وراثت وړون کې د وراثت وړون کو نه اول خو به مال بچی راکی کنینو بس ته می وارث شو رب فاستجبنا له پس قبول کو منگ د زکریا علیہ السلام د پارا ووهبنا له یحیی او بخرت منگا یحیی بچے واصلحنا له زوجا درست کړه منگ د پارا بی بالکل بیا جنہ شوا او بس الله مهرباني وکړه بچي ولا خدای ورک انهم كانوا يسارعون في الخيرات او ټول پیغمبرانو خبر کو انهم د انبیاء علیهم السلام كانوا يسارعون في الخيرات جلتی به کولا پنیکو کی جلتی دا کاری انبیاء دے دا سنتی انبیاء دے دا عادتی انبیاء دے چې نیکو کې به تلوار کوي پنیکو ته به منډه کوي شاته به نه ګوري چې بل منډه کوي او کني کوي ويدعوننا رغبا ورهبا او رابلی منگ لرا یدعوننا رابل بدی منگ لرا رغبا پمین سا ورهبا نو پیاری سرا کده رغبت مسئلہ و منگ تی چگوالا او کده یری مسئلہ و راغبین و راہبین مانا دا وکانو لنا خاشعین او دا پیغمبران زمنگ دا پارا عجزی کون کی والتی احسنت پر جہاں اغزنانا احسنت پر جہاں چې حفاظت کړي او د خپل شرمګاه هغه د حرامونه ساتلی وو ففتحنا فيها فنفخنا فيها من روحنا پس پکوه منګه پدې کې من روحنا د خپل روحي تشریفنا جبريل راغې او د کویس پرې غریبان کې ول پوکې ورک وجعلناها وغرذولا منګه دې لرا وابنها او زید د عیسی لرا آیت للعالمین نخا د پارا د مخلوقاتو ان هذه امتکم امتا واحده دا جماعت د پیغمبرانو دا یو امت تے ان هذه امتکم دا ستاسو امت تے امت واحده
وانا ربکم فاعبدون زستا سربم زما بندگی کوي د پیغمبرانو اطاعت کوي زما بندگی کوي د پیغمبرانو بندگی نشتا وتقطعوا امرهم بينهما کټ ک دی امتونو وتقطعوا پریک دی امتونو امرهم کار خپل بینهم په خپل منځ کې کل الینا راجعون هر یو د دوینا منګ ته واپس کیدونکي دي هر یو د دینا منګ ته واپس راتلونکي دي منګ ته براشي فمن يعمل من الصالحات سوک چی اوکی عمل دنیکو وہ مومنون اوید ایماندار سوکم چی نیک عملون اوکی خو بشرط ایمان ال نیک عمل منظور دے چی مومنی کنین وقدمنا الى ما عملوا من عمل نرتویلے دے فلا کفران لسعی نبی ناشکری دا کوشش دا اللہ وی دا کوشش ناشکری با منگا نکو بلکہ دا کوشش با منگا شکریہ ادا کو وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ او یقین منگا در پار لکن کیو دا کوششونا دا منگ درج کو زان سرا وحرام علی قریتن بندے پا یو کلی باندے اہلکناها چا منگ ارادہ کلی دا حلاکا ولو دا کلی چا دا کم شے پہ حرام دے انہم لا یرجعون چی دی بیان نشی واپس کے دلے دنیا تا وحرام علی قریتن انہم لا یرجعون کلا چا حلاک کڑے منگی یو ہر بن کڑے دے منگا پا یو کلی والاو باندی اہلکنا چا منگا حلاک کڑی دا خبر چی انہم یقیناً دوی لا یرجعون دی دنیا تا واپس نشی راتے زکا چی دنیا تا دا واپسی گادا دنیا دا آخرت بگاڑی کی دا واپسی دا گیر نشتا حتی اذا پتحت یاجوج و ماجوج حتی چرعوس پر دیشی جوج و ماجوج دوارا وهم من کل حدب ینسلون ایو دوی دا ہر دیر کئی نرا بیدون کی دا ہر دیرین بدا سیچے سر روان بشی برا بیگی درزا بیخی وقترب الوعد الحق نجدی شوی دا غوادا رشتنی چی وعدا دا قیامت دا ذکر نبی علیہ السلام بویلی انا و ساعتو کا ہاتین گوتی میرے سکری انا و ساعتو کا ہاتین زو قیامت دسیو اندا گوتا دی گوتی نسونا مخیرہ دیو جن پیغمبر خدا پیغمبر آخر الزمان ہوئی فَإِذَا يَشَاخِصُونَ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ناسا پا بوٹی براوتی استرگی دا کسانو چی کافران دی دا استرگی بے راوتی پری زینو بے پرتی پری زیزمو وی با یا ویلنا اے افسوس دے منگ درا قد کننا پی غفلت من هذا یقیننو منگا پا غفلت کر دے ورزنا بل کننا ظالمین دا خبر برا منگا او ظالمان انکم ما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاسو مشرکانو اگج تاسو بندگی کوي سے وعد اللہ نا حسب جہنم دا خشاک او ڈکی دا جہنم دی انتم لها واردون تاسو دی جہنم تا راتلون کی ای دی جہنم تا برازی لو کان هؤلاء آلهتنا کچرت استاسو دا مصنوعی جاری خدایان آلہہ وے ما وردوها نبوے راگلے دی جہنم تا وکلن فیہا خالدون ایبار یود دینا پر ایک ہمیشہ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا اسمعون دی جہنمیان پارا پر اور کے زفیر آواز بوی زفیر زبیرگی پریادونا او زفیر آگے آواز تم وہی چدا دا ساد استلو سر خر رو باسی خر چی سا رو باسی دا زفیر وہی او بیا چې دا سا بیا کنچ کئی او جذب کئی زانتا نو دا ایتا بیا شہیق ہوئی ایتا بیا شہیق ہوئی مخی مارا پرک کڑے ہوتا اس وهم فیہا لا اسمعون دی باپ دی اور کی بناوری سا ان اللذی سبقت لهم من الحسنہ یکنا کسان نخا دا لات و منات و عزا توے چی دا خشاک دا جہنم دے نولی ابن زعبری ورته راغی او ډېر لوی مناظر په مشرکانو کې ویل زه دله پړ کوم دا پیغمبر دله زه پړ کوم ویل دا راته ووایه چې بعضې عربو د فرشتو عبادت کړی ویل هاو ویل یهودیانو د عزیر عبادت کړی ویل هاو او ویل عیسیانو د عیسی عبادت کړی ویل هاو ویل زه چې عیسی او عزیر راسئ او ملائکة راسئ دس جہنم زمانگ پارا بیا خدای منگو زمان خدایان دی پکیو دا ابن زعبری ہوئی
او دلته بل ځای کې به راشه قرآن کې دلته دوی ودانګل دسې او چغې سازې کړي چې ګینې بس میدان منګه وګاټه دا آیات نازل شو ان الذي سبقت لهم من الحسنى کسان چې وړاندې شوي دی د هغوی دپاره زموږ نه ښه کلمه چا پیغمبران او فرشتي دي او هغې ته خلکو پوجې کړي دي هغه د هغوی په رضا نه دي کړي د هغوی په وجود کې نه دي کړي هغې خبر نه دي اولئک عنها مبعدون دغه اگر چې خلکو معبودان کړي وو خو دغه به لرې وي د جهنم نه څونه لا يسمعون حسیسا چې نه به اوري هغه چغې د دې جهنمه د جهنم چې کوم اواز کوي هغه هم نه اوري دونه به لرې د جهنم وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون چرته به ای به دوی پای کې چې غواړي دوی نفسونه خالدون همیشه لا يحزنهم الفزع الاکبر نه به غمجن کوي دوی لا هغه غبراهټ د قیامت فزع اکبر د قیامت هغه لوی غبراهټ دی وتتلقاهم الملائکه ملاویګ بدی نیکانو سره فرشتي او ورته وای هذا یومکم الذی کنتم توعدون دا تاسو ورځ غدا چې وای تاسو سره وعده کې دی شو یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلین هغه ورځم یاد کړئ نطوی السماء چې راټول به کومنګه اسمان لره د اسمان به داسې راټول کو که طوی السجلې په شان د راټولولو د کاغذ باندې علی الکتب په هغه لیکونو باندې پوهېږئ پرې باندې الله وایي د اسمان به داسې راټول کما او داسې به یې راونغاړمه لکه څنګه چې تاسو په یو خط باندې لیکونه وکئ او دا خط بیا راټول کئ دا هم یو ترجمه ده او سجل یو فرشتي نوم هم دی که توی سجل په شان د راټولولو د سجل فرشتي باندې کتابونو لره دقسې به اسمان موږ راټول کما بدأنا اول خلق څنګه چې موږ پیدا کړي وو اول ځل تاسو لره نعیده دوباره به تاسو موږ پیدا کوو وعدا علینا دا وعده ده په موږ باندې انا کنا فاعلین یقینا موږ کوونکي یو دې لره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر یقینا لیکلیو منګه په زبور نومي کتاب کې من بعد ذکر پس ذکر نه پس لوح محفوظ نه یا پس تورات نه هغه دام لیکلیو چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون یقینا زمکا په وراثت کې بوړي دي لرا بندگان نیکان زما نو دی عبادی الصالحین په ترجمه کې ډېر تفصیلات دي خو امت محمدی صلی الله علیه وسلم تنا اومګسته شوی دی ان فی هذا لبلاغ یقینا دې پدې کې رسول لقوم عابدین قوم عبادت کوونکو ته پدې کې رسایدا د وعظ او د نصیحت قوم ته چې عبادت کوونکي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا غنات خانان آیات دي وما ارسلناک ان دې لګره موږ تعالی را الا رحمتا للعالمین مگر مهربانی د پاره د مخلوقاتو قل انما یوحى الی اوایا خامخا وحی کیږي ما ته په دې مضمون چې انما الهکم اله واحد خامخا معبود تاسو معبود واحد دی فهل انتم مسلمون آیې تاسو گردن نهادی کوونکی یی مسلمانان فإن تولوا کدی اعراض کوي فقلت ورتوي اذنتكم على سوا ز اعلان کوم تاسو په برابرۍ باندې وان ادري زن پویګم اقریب ام بعید ما توعدون چې آیا نږدې دی او کنه لري دی هغه عذابونه چې تاسو سره وعده کې دي شي انه يعلم الجهر من القول یقینا الله پویږي په زور د وینا باندې ويعلم ما تكتمون او پویږي پاګې باندې چې تاسو پټوي وین ادري ما ادري زن پویګم لعله فتنه کې دې شي دا اختبار امتحان وستاسو لپاره ومتاع الى حين او سامان دې په دې دی یو ټیمه پوری قال رب احكم بالحق ویل پیغمبر رب احكم اے زما ربا یا قل اوایا
रब हुकुम ज़मा रबा फैसलो का बिलहक़ पहक सरा। यादासी हुआ चिकाल हुआ नो काला रब रब हुकुम बिलहक़ लो पैगम्बर कि ए ज़मा रबा फैसलो का पहक बांधे पहक फैसलो का। और दासी वेलिशी कि कुल उवाया तो उवाया कि रब हुकुम बिलहक़ यानी कालम वेलिश और कुलम वेलिश वजना पका बानी ज़्वर सास कड़े दे बरा व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआन अला मा तसिफून परवरदिगार ज़मंगा बे अंदाज़े मेहरबान दे अल मुस्तआनु ची पागबानी इमदाद गुफ्ते कीगी अला मा तसिफून पागी बांधी चिता से बयान हुई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।